سوال کو رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای لا یؤمن احدکم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. مومن هغه سړی نه دی چې تر څو پورې د خواهش د هغې مطابق جوړ نه کو چې زه راغلی د دین مطابق د خپل خواهش جوړ نه کو. نبی علیه السلام وایي دا مومن نه دی. دا نه چې دین به تر خپل خواهش مطابق جوړی، ته به خپل خواهش رالی او د دین مطابق به جوړی. حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي دا ټوله دنیا به را روانې د ده خپو ته به یې رب راچوي. تجربه به وکوي. تابعی د تابعی جرنیل د مسلمانانو په جنگ کې عیسائی ونیو چې کله ګریبتار کو خپل کور ته راوس. ډېر ښایسته و، انتها ښایست و، مجاهد و. نو خلک ورته وایي باچا سلامت دا سړی قتل که ختم یې که. او هغه وزیران تمام په دې خبره متفق دي چې دی ختم شي، بس زمونږ لار به وزګاره شي. باچا هم ویل قتلول. د باچا لور راوتلو چې څنګه دا تابعي ولیدو एकदम پې عاشقه شوه. چې عاشقه شوه پلار ته ویل بابا مې قتله، ډېر بهادر دی، زه به په ځان زه به د خپل دین عیسایت ته راواړم خو ته یې مه قتلوه. هغه باچا ورته وایي څنګه وایي بس دا په ما پرېږده ته ترې بېغمه شه. یو کمره ولا تیاره کړو، دا تابعي بوته په هغه کمره کې کېنه. دی په هغه کمره کې ناست دی. په دغه حالات کې ولا د باچا لور ځان سنبال کی او خوراک راوړي د ده مخې ته کېږدي. او چې څنګه دې کمرې ته د باچا دا لور رانوځي دا تابعي خپل نظر ښکته کوي. چې څنګه کمرې ته رانوځي دی خپل نظر ښکته کوي. هغه ټوخی هم وکړي، هغه اخوا دېخوا خبرې هم درته کوي چې دی ځان طرف ته متوجه کړي. 40 ورځې تېرې شوې، خوراک راوړي د ده مخې ته ږدي او دی ورته نه ګوري. ښه ډېر چلولونه ورسه چلی خو دا تابعي ورته نه ګوري. ډېرې هیلې ورته جوړې کړي. په 40مه ورځ چې خوراک راوړ ورته وایي ته انسان یې که حیوان یې، ته انسان یې که حیوان یې. دی ورته ګوري نه دا تابعي. دی ورته وایي ډېره ښایسته وه د باچا دا لور. دی ورته وایي انسان یم. وایي اخر ته ما ته نه ګورې، دومره توجه نه راکې ما ته، ما د مرګ نه بچ کړی. د سر ښکته کړ دی. ورته وایي زمونږ پیغمبر فرمایل دي چې چا خپل خواهش د دین تابع جوړ کړه ټوله دنیا به تابع شي. که ما تا ته وکړه طرف به رانه ناراضه شي، ته به رانه راضي شي. هغې چې کله دا خبرې واورېدې په فوري ته ورسره باندې درته وایي ته د کوم دین یې؟ دا ورته وایي زه د محمد مصطفی په دین باندې یم او موږ ته دا حکم دی چې کله غیر محرم ښځه راشي نو تاسو خپل نظر ښکته کړئ. چې ستا ورسره نکاح کېږي نو ته به هغې ښځې ته نه ګورې، خپل نظر ښکته کړه. بس دا زموږ د پیغمبر او زموږ د دین حکم دی موږ ته. ښځې چې کله دا واورېده ورته وایي دا څنګه دین دی؟ ورته وایي زه به دې بچ کومه، بچ کوم به دې زه د دې زګین نه به دې زه وباسم، لیکن یو خواهش مې دی چې ته زما سره نکاح وکړه. په څه طریقې به زه ستا سره حلاله نکاح کې راشم. دا تابعي ورته فرمایي ته ما وباسه او ته به عیسایت پرېږدې، مسلمان به شي، نکاح به راسره وکړي. دا تابعي وایستو او دا ښځه هم پسې په خپله وتله په حیله باندې. چې کله وتله نکاح یې ورسره وکړه، ټول عمر یې ورسره تېر کړو. ته د الله لپاره خواهش ترکه، رب کریم به ستا تمام ارمانونه پوره کړي. نن افسوس خبره دا ده نامه د اسلام اخیستی کېږي، نامه د اسلام اخیسته کېږي، لیکن قانون د اسلام نه ده. موږ مسلمانۍ دعوې کوو. بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها رسول الله سره ناسته ده. نبي علیه السلام ورته وایي فاطمې هغه ده سپوږمۍ راختل ده، ته ورته وګوره څومره ښایسته ده. د 14مې سپوږمۍ ډېره ښکلې. بیبي فاطمه نه ګوري، 3-4 زر ورته نبي علیه السلام وایي وګوره فاطمې. حضرت بیبي فاطمه نه ګوري، وایي ها بابا جان. نبی علیه السلام ورته وایي فاطمې زه درته وایم سپوږمۍ ته وګوره ته نه ګورې؟ حضرت فاطمه ورته فرمایي یا رسول الله په دې سپوږمۍ د سړو نظر لګېدلی، د سړو. کله چې سپوږمۍ ښایسته وي غونډه منډه شي هر سړی ورته ګوري. زه دا نه غواړم چې زما نظر په سپوږمۍ کې م یو ځای شي د سړو د نظر سره. هغه بیبي فاطمه حالانکه سپوږمۍ ته کتل ګناه ده،
لیکن د سړو نه څومره ځان ساته. نن په منبر د هغې ذکر هم کېږي. زما الفاظ یاد کړئ. زه کلیات یم کلیات، که دا د چا په ذهن کې رال دین ته به راشي، ورنه کینم چې د سینې نه نه ایستې که نو محمدیان درته نه وي. زما رونو بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها د حیا په جامه باندې یادېږي په منبر، او نور ښځې م یادېږي. ستا د پاکستان ستا لونه ټیک ټاکرې م یادېږي، ستا د فیسبوک زنانه م یادېږي، لیکن د چا مقابله بی بی فاطمه سره کیږي؟ په منبر ابو جهل م یادېږي، په منبر محمد مصطفی م یادېږي، لیکن چا وی چې ابو جهل پسې ززم؟ د محمد مصطفی ذکر کیږي. تاریخ پرېږدئ د الله بندګان. من چرته روان یار، کم طرف ته روان یو؟ دین من خپل تابع کړلی، زړه کې مې څه نشته، پرتوګ به مینی خیر دی. الله دې موږ معاف کړي. وایي کله چې انسان خواهشات پرېښودو ترک یې کړو، رب کریم به پې د شپې ګړزار هم وانه وري. د ورځې لرې خبره ده چې کوم انسان خپل خواهش د رب دپاره ترک کو، یره خو لوی خبره ده. دا نن سبا چې نوجوانان موږ ته راشي ټینشن دی، یره راته راځي. الله به د شپې په ګړز باندې م رایخ نه کي، و به یې نه هیروي، او د سحر لمونځ ته به الله ښه روغ سالم په خپل ټیم را پاسئ. قسم په الله تجربه وکئ، ستاسو زندگی تباه ده. نن موږ خوشحالۍ دا چې کومه ښځه بورقه واچوي نو موږ په هغې پسې خندا کوو، او چې کوم ښځه بورقه اچوي بې حیا شرم پې محسوسوي که څوک یې پې اچوي. نن په بورقه شرم محسوسیږي، نن په حیا باندې شرم محسوسیږي. دین موږ خپل تابع کړلی، موږ د دین تابع نه یو. که ته د دین تابع شو، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څنګه شخصیت و. دریای نیل به هر کال راخوتو، موج به واخو. هلته ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنه دا صحابي د نبی علیه السلام د څه کتابونه عبدالله بن عمرو بن العاص راغستی، عمرو بن العاص راغستی. دا هلته گورنر دی په مصر باندې. خلک پسې رال ورته وایي دا دریاب راخیږي او دې ته موږ یو خپله ښایسته لور وراچو. څوک چې کومه ښایسته جینۍ هغه راولو دې ته یې ور واچو، دا دریاب روان شي. کنې دا راخیږي دا ټول مصر به تباه کړي. هغه ویل زه به د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه سره صلاح وکړم، جینۍ به نه وراچو، دا د جاهلیت رسم دی. عمر فاروق ته خط ولیږو. کله چې عمر ته خط راغی، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې وړه 2 ګوتې چټۍ ولیکله، ورته وایي ای دریای نیله، که ته د الله په حکم باندې چلیږې بیا خلکو ته ضرر مه ورکوه، او که چېرته ته په خپل حکم باندې چلیږې او تا عادت غلط اغستی دی نو بیا کوه دا ټول مصر وایي دا ځل به تا ته موږ دا د جاهلیت رسم به نه کوو، موږ د خپل نبي په طریقو چلیږو، موږ دا خواهش نه کوو چې تا ته ښایسته ښځه در واچو، بلکې ویې سره ټول مصر تباه کړه. کله چې وایي دا چیټۍ راله عمرو بن العاص ته، داسې لاس کې نیولې ده، روان دی راغی. شاته پسې دا مخالفین هم دي په مصر کې چې کوم د محمد رسول الله او د عمر فاروق مخالفینو هم پسې شاته را روان دي. راغی دغه ځګین ته راتله ډېر خلک دی، خنداګانې کوي چې یاره دا مسلمانان دي، مړه دا اوس دا معمولي خبرې کوي. لکه نن سبا هم خلک راپاس یاره جي دا مولا واقعات وایي، یاره جي دا مولا چې دن داسې ناشنا خبرې کوي. دغه شانتې دا مخالفین د اسلام پسې هم را روان دي، مسلمانان هم دي چې دا څه کوي، وړه چیټۍ راغستې ده، ملنډې پسې کولې. را روانو د امیر المؤمنین عمر فاروق دا خط ورسره و، دریای نیل ته راورسېدو، خط یې دریا ته ور واچو. چې څنګه ور واچو هغه یو غړپ وکړ روان شو. دا څه وجه وه؟ ټول وشرمېده. څه وجه وه؟ هغه دین د خواهش مطابق نه جوړ کړی، ځان یې د دین مطابق جوړ کړی. زما رونو که تاسو ارام او چین ولیده په دې کې، راشئ په هغه ورځ باندې که مړ وم زما په سترګو کې امتیازي وکړئ. سپینه خبره درته کو، نن دین تا د خپل خواهش مطابق جوړ کړی. که تراویح دې خوښې وکړه، که دینۍ خوښې مه کوه، که د جمعې په ورځ دې سنت خوښې وکړه، که دینۍ خوښې مه کوه. بیا وایي یاره جي زموږ دعاګانې نه قبلېږي. ولې؟ حجاج بن یوسف کوفې ته راغی، په کوفه کې ورته چا ویل دلته اولیاء الله دي، پیران دي، پیران بزرګان. که د هغې ازار ووالې حجاج نه به دې لاس لګي نه به دې خپه لګي. حجاج بن یوسف ډېر هوښیار، هغه یو ډوډۍ تیاره کړه او دې ټولو ته خطونه ولېږل تاسو به راشئ. ټول بزرګان دغه ډوډۍ لرال،
ډوډۍ څنګه تیاره کړې وه، حرام غوښې پکې ایښودې وه، حرام اشیاء یې پې وخوړه. چې کله خوراکونه وکړو نو چا ورته ویل حجاج د دیو د خیرو نه ډېر یېرېږه. هغه ورته ویل د دیو خیرې به اوس کار نه کوي، د دیو نه به م زه رسید ډوزې پاسوم. ورته ویل څنګه؟ ویل د دیو خیرې په دیو ما حرام وخوړل، چې کله دیو حرام وخوړل د دیو دعاګانې به اوس کارونه نه کوي، حرام مې پې وخوړ. همداسې وه ټول لاړ. یو شخصیت پکې نه راغلی، سعید بن المسیب رحمت الله علیه. دا هغه شخصیت د ویل زر حجاج ډوډۍ لزم د دې ظالم ډوډۍ لرانغی. د ویل دا راولې دا وجنم پرېږدم یې نه. خلکو ورته ډېر ویل د ده نه غلی شه. چې کله به تا ورته یوه خیره وکړه، زه پوره واقعه نه بیانوم، ډېر لوی داستان دی د سعید بن المسیب رحمت الله علیه. هغه یو خیره وکړه، ویل حجاجه رب دې د پکې چینجي وکړي، قسم بالله حرامې ډوډۍ له نه راغلی. هغه دعا په حجاج کې په اخره وخت کې چینجي وشو، ذلیله مړ شو. نن زما ستا خوراک حرام دی، دعا نه قبلیږي، د پیغمبر د سنتو نه تښتو دعا نه قبلیږي، علماو پسې خبرې کوو دعا نه قبلیږي. دا ایمانونه دي زما ستا، شرم ما تا ته نه راځي، کنځلې په علماو پسې کېږي، دعا هم نه قبلیږي. افسوس خبره ده زما رونو. که تاسو غواړئ دا چې زمونږ دعاګانې قبولې شي، حرام پرېږدئ د رب دپاره. موږ ته دغه مثالونه پراته دي، دغه ټول واقعات موږ ته مخې ته پراته دي د اسلافو. دا خواهشات ترک کوئ، بس کې دا بحاش چې په کم کلي کې بحاش هلک او جینۍ ده او د دې کلي مولا یې جنازه وکړه، دا مولا هم قتل کوي، پرې نه دی. نن ټیک ټاک ته دا فحاشي ولې راځي؟ خو زما ستا سپورټ دی. نن په فیسبوک ولې فحاشي روانه ده؟ خو زما ستا سپورټ دی. الله الله، منګ رب قسم دې پرېښی دی، په الله مې دې قسمي منګ پیغمبر پرېښی دی. او منګ دا وایو چې یاره جی خیر دی، زما زړه صفا دی، ستا په زړه مې امتیاز وکړو. دا څنګه زړه دی یار؟ دا څنګه حالات جوړ؟ مشکیزي والا راغی. چې کله دا مشکیزي والا و، ده به دا پرتغاښونه خرڅول، فیتې به یې خرڅولې. ښځې ولید په لار کې روان دی، پې عاشقه شو. خپله نوکره وه، هغې ته ویل دا به ته ماته دې کور ته را دننه کړي. په سبا چې کله هغه راغی نوجوان و، چې کله راغی او ننوت، دلته په دې ګیټ څه ودرېدو، نوکره راوتلی، زما مالک نه سودا علي ته دننه راشه. نو دا خو غریب سړی ور دننه شه د ګیټ نه، هغې ګیټ تاله کړو. وی پرېږدم دې نه ته په دې لار ځې، زما خوښي ما سره به زینا کړي. دی ورته وایي نه زه زینا نه کوم. وایي نه دې پرېږدم، چغې وه. ده ورته ویل ټیک ده. داسې روان شوی، زه زینا کوم خو ما ته تش او دسمات راغلی باتروم راوخلی. هغې ورته ځای وښود هلته ورشه. چې کله هلته لاړو، هلته ګندګي پرته وه، دا انسانانو ده، دا یې راواغست او په خپل جسم پسې وسولوله. چې کله د دې خواله راغی، دی ویل خیرن ستا خیرن څه به زه اوس دا کار کوم. هغه ځان د دې بد کار نه بچ که، بس خوشحاله راویته راغی وصلخانې ته، په یو وله کې ولمبل. چې کله ځان پاک دغه کسانو ته وایي د هغې ورځې نه بعد زما نه دا خوشبو ځي، ما ته خلک مشکیزه وایي. خو داسې خوشبو به ترې روانه وه، باچایان به ورته حیران. چې کله تا خواهش پرېښود د رب دې ولیده، بس یوسف علیه السلام چې کله رامنې که زلیخې د کمرونه دننه که غلقت الابواب، ډېرې دروازې وې بندې کړي، چابیانې په لاس کې محفوظې ونیوي. یوسف علیه السلام ویل معاذ الله، د الله لپاره پرېږدم، په الله سره ما پناه غواړم ستا نه. څنګه وشه؟ دروازې ورته ماتې شوې که نه؟ او چې کوم انسان دا خواهشات ترک کړه د رب کریم دپاره، دا دنیا پسې ټوله په خپله باندې رامنډې وی. تا وایي څه خواهش؟ امام احمد رحمت الله علیه فرمایي تا څه مزه لیدله؟ دا کتاب من خلکو ته مذاق ښکاري که نه؟ امام احمد صاحب به چې کله کتاب کې مسله ولید، دومره د دنیا او د آخرت خوشحالیانې وایي ما ته نصیب کېږي، په دین کې دومره سکون دی. چا وایي چې ما قرآن را واغستو، څومره قرآن ختم شو، څومره مې د قرآن تلاوت وکړو، الله تعالی ټولو نه خوښه عمل د قرآن تلاوت د چا څومره وکړو په کال، سهار ګینټه ګینټه، شپې شپې ستا فیسبوک یې کولاوي، شپې ته فیسبوکو ته ناستې، ستا ته دا خیال نه راځي چې رب مایني؟ که دا خیال دی نه خو ټیک ده، او که دا خیال چې الله مایني، زه بیا حیران یم په تا باندې. تعجب دی زما ستا په حال باندې چې شپو ته شپو موږ قرآن نه رالو، موږ تراویح نه کوو،
موږ د جمعې سنت نه کوو، موږ د پیغمبر په سنتو نه چلیږو او موږ ځان ته مسلمانان وایو. پښتنو به خندل ویل پنجابي روژې خوري، تراویح خو لرې خبره. نن ستا په ملک کې دا حال دی، ستا په پښتنو کې دا حال دی. دومره په حاشي سیوا شو. چا چې یو په حاش ویډیو شیر کړه یا یو په حاش شي سپورټ کو، په الله قسم د قیامت پورې چې څنګه د قابیل په قتل کې حصه ده داسې د په دې ګناه کې ده. نن څومره سپورټ دی دې بیلمازو ته، نن څومره سپورټ دی دې ډمانو ته، نن څومره سپورټ دی دې په حاشو ته. منګ ورته ناست یو. ته دومره د الله نه یریږي بس. قسم دی ان بطش ربک لشدید. الله وایي زه دې نه رانیسم، خو چې راونیسم زما رانیول بیا ډېر سخت. حجاج ظالم راونیو، چنجیب پکې وکړو، شداد راونیو، یو خپه په جنت یو په اس. څنګه پاتې کو؟ کم سړی چې په ځوانۍ کې خواهشات د رب د پاره ترک کړو، رب کریم به په بوډاوالي کې حامی و ناصر، الله به مدد کوي. او کم سړی چې په ځوانۍ کې خواهشات پرې نه ښودو، دی به الله رانیسي، دی به ذلیله کېږي. بس کا دومره ټیم تا مال ورکړل دی چې زمونږ اولاد د هغې مثال خو د سپینې کرښې دی، هغه هم په موږ پسې دغه شان را روان دی او په مال پسې منډې وایي. زمونږ اولاد هم په دغه لار په موږ پسې را روان دی. موږ په خپله باندې مشران سنتو ته ترجیح نه ورکوي. قرآن نه رالي، بچی به څه راوالي؟ بچی خو د پلار نه تصویر رالي. مور په حاشه ده، په مارکیټونو ګرځي، بچی به سمه صحیح لاره باندې راشي، بچی به سمه صحیح لاره باندې راشي. د الله لپاره بس کوي، الله پاس وپېژنئ بس. رسول الله علیه السلام به چې کله د سنتو بار بار تاکید ورکړ. صحابي تپوس وکړه یا رسول الله دا څه شی دی دا سنت؟ ته موږ ته بار بار د دې تاکید راکې. خوږ نبي ورته وفرمایل د سینې نه کینه وباسه، دا د سنتو بنیاد دی. ترمذي شریف کې دی. سینه د کینې نه پاکه کړه، دا د سنتو بنیاد دی. بس دی نه مړېږي. مال دې څومره وګاټو؟ وایا مال دې څومره وګاټو؟ زه حیران یم، د قرآن سره ډېر غټ ظلم روان دی. موږ الله ولې محفوظ کړي یو؟ د رب د پاره بس کوي. موږ الله ولې محفوظ کړي یو؟ د چا په وجه باندې یو؟ ملعون هذا الدنیا، په دې دنیا لعنت پیلی شوی دی. د دې قیمت د رب سره د مچ د وزر برابر هم نه دی. وملعون ما فیها، تمام اشیاء لعنتی دي الا المساجد، صرف مسجدونه. طالب العلم، طالب د علم، عالم او طالب العلم او مسجد، دا درې سيزونه د لعنت نه پاک دي. بس په دې بس ونخلئ، په الله یقین وکئ. که تاسو چرته دین ته ورلی او دین مو چتول غوښته، رب به مو چت کي. او که چرته تاسو داسې تختې او دا کومه حالاتو باندې چې موږ دنیا روانه کړله په دې باندې یو، نه به چین ومومئ، نه به آرام، نه به سکون ومومئ. الله او رسول د هغې رضا په هغې کې خپله رضا کېده. پرېږده خواهشات. الله به دې د حضرت یوسف علیه السلام په شان بادشاه کړي د دنیا. حضرت ابراهیم بن ادهم چې کله د ترکو سلطنت پرېښود، د دین بیله مسله خو که چاته پته ولګېده، سلطنت یې پرېښود. خلک پسې رال د یو دریاب په غاړه ناست، ورته ویې راشه سلطنت سنبال که تباه و برباد شو. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایي ما ته الله د دغې نه لوی سلطنت راکړی دی، دا ستاسو مبارک. خلک حیران دي ده ته څنګه سلطنت ورکړلی؟ داسې ستن ورسره وه، په هغې خپلې جامې ګنډلې، ای راواغسته دریاب په غاړو دغه دریاب ته ور واچېله. نوکرانو ته ویلو څومره سلطنت والا چې ویل راشئ دا ستن راله پیدا کړئ، زه به بېرته درشم خپل سلطنت ته به درشم. هغې ته خو پته وه چې وړه ستن موږ چېرته رایستی شو، خو بیا هم د دې ابراهیم بن ادهم د ده باچایي وه، نو لازۍ که چېرته را ستن میلاو شي نو دی به بېرته باچایۍ ته راشي. ډېر عظیم باچا فقیه قبوله کړه، باچایي پرېښوده. هغه تمامو پوج ور ودنګل، پولیس ور دانګي، ستنې پیدا نه کړه، ستړي راوخت. ابراهیم بن ادهم ورته مسکی شو او ویل ای دریاب والاو مخلوقه زما ستن راوړئ.
و یو قبر اوچت شمه او په خوله کې هغه ستن نیولې وه، هغه ستن یې په خوله کې نیولې وه. ابراهیم بن ادهم ته واغست او د خپلو وزیرانو ته ویل دا وینئ باچایي اصل کې دا ده، دغه باچایي نه ده چې په سلطنت په تخت باندې ته ناست یې. ته سوې چې زندگی صرف د مالدارۍ زندگی ده، دا غلط تصویر ستا په ذهن کې لویدل دی. زندگی د آرام ده، زندگی د رب سره ده، بس د یو رب د پاره. که تا دا دنیا پرېښوده الله جل جلاله به دا دنیا په تا بس درلیږي. لیکن افسوس دا دی چې موږ دومره ګناهونو کې ډوب شوي یو چې زموږ زړونه تور شوي دي